بسم الله الرحمن الرحیم. داسې دا جي چې دې ټایم کې د وفاقي حکومت او د پنجاب حکومت دی صرف په پټرول او په ډیزلو چلی او په بجلی باندې چلی چې د بجلی ریټ رس سره سیوا کوي. پټرول په میاشت کې 4 پیرې سیوا کوي او ډیزل په دې طریقه باندې ملکونه نه چلیږي. نن تاسو په دې ملک کې وګورئ د مهنګای حالاتو ته وګورئ چې څومره مهنګایي بالکل اسمان سره خبرې کوي. بیروزګاري د بېتحاشه زه وایم چې د پاکستان د آبادي چې ده د دې د نیمې نه سیوا خلک خو دی ذهني مریضان کړ. نن خلک د خپل ځان تپوس نشي کولی. دی خلک دومره ذهني طور ډیپریشن کې اچولي دي چې خلک احتجاج له نه راوځي. نو زما خو دې عوامو ته دغه یو درخواست دی چې کم از کم تاسو د خپل د حق تپوس نشئ کولی. نو زه درته د احتجاج یو اسانه طریقه ښیم. په کور کې کینئ، یو 2 ورځې کینئ، د بازارونو ته د روډونو ته مه راوځئ. په دې طریقه احتجاج وکړئ، انشاءالله د دې به زه وایم چې ښه رزلټ راوځي. خو دا د وفاقي حکومت او د پنجاب حکومت او د سند حکومت دا چې کوم نالایقه او دا چې کوم بې حسه مسلط دي په دې ملک مسلط کړی شوي دي، نو زه وایم چې دا هغوی خو د ټس نه مس کېږي نه او عوام د خپل د ځان تپوس نه کوي. نو الله تعالی دې په دې ملک باندې او په دې عوامو باندې د الله رحم وکړي په دې چې عوام خو هم د خپل ځان تپوس نه کوي. نو ډېره څه ګرانه غوندې ده، خو الله دې خپل فضل رحم وکړي او د دې عذاب نه دا چې کوم د مسلم لیگ نون د پیپلز پارټۍ مشترکه حکومت دی، الله تعالی دې قوم ته د دی نه نجات ورکړي. د دې ظالمانانو نه دې خدای پاک دې قوم ته نجات ورکړي. ډېره مهرباني.